محترمو د زمون او دستاسو را روان مستقبل او را روان وقت او را روانه د دین او د اسلام معاشره چې دا هغه به ښایسته کیږي زمونږ او ستاسو په ماشومانو باندې په نن زمانه کې چې زما او دستا د مسلمانانو کوم دا واړه ماشومان بچی دي نابالغه هم دغه ماشومان با پر روان وخت کې چې ژوندي او د دوی عمر باقی دا بغټیږي دا بځوانګي دینوا مشران جوړږي او را روان وخت مستقبل د زما او د ستا د کور کلی او د وطن با په عمدغو خلقو باندې الله جل جلاله ښایسته کوي دغه ټول مشران سپینګری چې نن الحمدلله زمونږ ستاسو کور کلی وطن حجره بیٹک دعا مړی ژوندی په هغوی باندې ډېر ښایسته دی دغه ټول سپینګیري مشران دام په یو وخت کې ماشومانو نابالغو د هغه زمانې خپل مشرانو او دا مخکې خدای پاک جل جلاله د دوی عمر کې نورم خیر او برکت واچي دغه زمانې ته راورسېده زما او دستا مشران دي زما او دستا سپینګیري دي ډېر یې عزت دی ډېر یې احترام دی په دین او په اسلام کې همدغسې چې زندگی ژوند دي دغه زما او ستا ماشومان به راغټیږي مخکې بځي دینه به خدای پاک جل جلاله د معاشرې کور کلی وطن دپاره ښایسته ښایسته افراد جوړي نو نن غرض مداو چې زمونږ او ستاسو موضوع او بیان هم عمده دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ماشومانو سره حسن سلوک څه طریقه کار یې ور سره ځکه چې زما او ستا معاشره خو همدغې ماشومانو نه جوړېږي نن زما او ستا ماشوم سره حسن سلوک شته او که نشته ما ورته خپلو ماشومانو لا ټیم وقت د هغوی د تربیت دپاره ورکړی دی او که ما ورته نه دی ورکړی ما ورته ماشومانو سره څنګه میلاویږو مخکې زمانه کې به مشران ښایسته وو ماشومانو ته به یا ادب وښوده که پردی ماشوم به ولې نه و د کلي ماشوم به و ادب به ورته ښوده احترام به ورته ښوده حسن سلوک به یې ورسره که نن سبا د زما او د ستا لږ غوندې چې کوم ځوانان دي او مشران ځان ته وایي ماشومانو لا چې چرته آلات او ذریعې د فسق او د فجور دي د ګناه دي هغه ما ورته مهیا کوو او وله ورکوو یا چې ماشومه موبایل غواړي کیمرې والا غواړي ماشوم وای فای او نت غواړي او ماشوم چې د ټیبلیټ غواړي کمپیوټر غواړي یا فلان غواړي او ما او تا ته خپتم ده چې د دې استعمال بدې څنګه کا څومره یا ښه استعمالي او څومره یا غلط استعمالي آیا دغه ټولو شیانو نه مخکې ډاکټران نو موجود دا یو شیم نو او ډاکټران وو دا یو شیم نو علما وو دا یو شیم نو انجینیران وو پروفیسوران وو هر څو
خو نن سبا مونږ او تاسو ډیر داسې په نه څه خبره باندې بس هغه ته هغه څیز ما ورته ورکړی نه ما ورته نقصان ته ګورو چې نقصان یې څومره دی او فایده یې څومره ده څومره یا ښه استعمالوي پازیټیو څومره یا غلط استعمالوي دي ته ما ورته نه دي کتلي قرآن تعلیم ما ورته نه دی ورکړی اجره کې هم ځان سره نه کېنولی پخوانی خبرې د مشرانو ورته نه دي کړي او بیا چې غټ شي وی چې دا بې ادبه دی دا د سپین ږیرو او د پلار او د مور نافرمان دی یو سړی چې په کور کې په چار دیوالۍ کې د خپل د سپینګری د پلار او د مور احترام نکا دا انسان په معاشره کې هیڅ کله چا احترام نشي کړی بیا دا یاد لري انسان چې فټ او خیسته روزي دا د کور نه روزي چې انسان کله د کور د پاره فایدمنی او سودمنی او خیستی دا د معاشري د پاره فایدمن او سودمن او خیستی انسان چې د خپل سپینګری مشر د کور د پلار احترام کوي دا بیا د هر سپینګری مشر احترام کا نو غلطی دا د زما او د ستا ده الله گواه دی په دې خبره باندې چې مونږ او تاسو ماشومانو سره حسن سلوک نه دی کړی